بیجان اسیس چې د قران کریم سره نسبت راغی الله مقام ورکړي. ستاسو کلی کې غر دې ته جبل وایي، زمون کلی کې غر دې هغه ته عربی کې جبل وایي. د ټولي دنیا غرونه چې راجمع کې جبال دي، غرونه دي. او چې کله مکی مکرمه ته ورشي او الته وګوري نو التم غر دی او هغه غر ته جبل نه وایي، هغه غر ته جبل نور وایي، هغه غر ته جبل رحمت وایي، هغه غر ته جبل نه وایي. ځکه دا هغه غر دی چې دې پیسا کې قران کریم نازل شوی دی. نو کومه علاقه کې چې قران را نازل شو هغه علاقه کې نوم جبل نور شو، هغه علاقه کې د غر نوم جبل رحمت شو. نن خلق وایي دا د نور غر دی، نن خلق وایي دا د رحمت غر دی. ځکه دلته قران کریم را نازل شوی دی. دې پیسا کې او دې علاقه کې د الله کلام نازل شوی دی. نو چې د الله د کلام نسبت د غر سره راغی هغه غر ته جبل نور وایي، هغه غر ته جبل رحمت وایي. د غر نوم بدلی جبل نور ته جوړي، د غر د نوم نه جبل رحمت جوړي. نو چې د دې کلام نسبت د انسان سره راشي او د مسلمان سره راشي دا به مسلمان نه څه جوړي، دا به مسلمان له څومره لوی مقام ورکړي. ګوره قران کریم چې کوم شپه کې نازل شوی دی هغه شپه یو زمانہ و، هغه شپې قران یاد کړي نه دی، هغه شپې قران لوستلې نه دی. یو شپه و چې صرف قران کریم د لوح محفوظ نه دنیاوی اسمان ته نازلېږي. ګوره دا زمانہ و، د زمانی نسبت چې د قران د نزول سره راغی چې کوم شپه د لوح محفوظ نه دنیاوی اسمان ته قران راغی نو دا د شپې راغلی و. ټول قران یړ په یړه د لوح محفوظ نه دنیاوی اسمان ته راغی. نن هغه شپې ته قران کریم کې لیلۃ القدر وایي، نن هغه شپې ته قران کریم کې لیلۃ مبارک وایي. انا انزلناه فی لیلۃ القدر، بل زوی انا انزلناه فی لیلۃ مبارک. نو کوم شپه کې چې قران را نازل شو شپې ته عربی کې لیله وایي، لیله شپې ته وایي. نن هغه شپې ته الله نوم د لیلۃ القدر ورکړ. نن الله هغه شپې ته قران کې لیلۃ مبارک وایي. وی ډیره د برکت شپه و، ډیره د قدر شپه و چې هغه کې قران راتو. نن تاسو هغه یوې شپې نه خبر یې، تاسو چې کله روزه راشي نو تاسو اخیره عشره کې شپه رونه وای. مونږ وای ولې وی مولوی صاحب دې کې یو شپه د چاغي ته خش پوای، خش په ورته وای. تاسو ورته خش پوای، قران کې ورته لیلۃ القدر وای، قران کې ورته لیلۃ مبارکه وای او تاسو ورته خش پوای. تا نه تاسو کوم د خش په کې ولې عبادت کوي؟ وای مولوی صاحب دا یوې شپې عبادت چې دی د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی چې چا په دغه یو شپه کې عبادت وکړو. تا نه تاسو کومه ولې د دغه یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی؟ تا ته پته نشته. خو صرف وای مولوی صاحب دا د لیلۃ القدر شپه ده. زه درته وایم دې شپې ته دا فضیلت ولې حاصل دی چې د دې یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی؟ دا ولې تا ته پته نشته. زه درته وایم دا هغه شپه ده چې په کومه شپه کې قران کریم د لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته راغلی. دا هغه شپه ده چې د دې نسبت د قران سره راغلی. دا یو زمانه وه خو چې قران پکې نازلېدو الله هغې زمانې ته نن لیلۃ القدر وایي، هغې زمانې ته لیلۃ مبارکه وایي، هغې غر ته جبل نور وایي، هغې غر ته جبل رحمت وایي، هغې کلي ته مکه مکرمه وایي. نو چې دا قران ستا سینې ته راشي نو ستا سینه د قدر سینه ده، ستا سینه مبارکه سینه ده چې کومو سینو له الله قران ورکړي، کم بچي له الله د قران علم ورکړي، کم سړی الله د قران حافظ کړي او الله یې د قران عالم کړي. دا د الله د طرف نه یو لویه ښېګړه ده، لویه ښېګړه ده چې الله یې د نبوت علوم سینې ته وردننه کړل. تاسو به علماو نه اورېدلي وایي چې د چا بچی د قران حافظ شي نو وایي د نبوت علوم په سینه کې محفوظ کړل. اورېدلي دي؟ دې مطلب څه دی چې د نبوت علوم په سینه کې محفوظ کړل؟ دې معنی دا ده چې د دې امت نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي وو د الله شان د هغې کې د قران حافظ نه و، د آسماني کتاب حافظ نه و. تورات په موسی علیه السلام نازل شوی دی نو صرف موسی علیه السلام ته یادو، امتیانو ته یې نو یاد. انجیل پر عیسی علیه السلام نازل شوی او صرف هغه ته یادو. د آسماني کتاب حافظ د دې امت نه مخکې امتونو کې نو. خلکو چې په لاره پیغمبر ولیدو خلکو به ډېر په تعجب ورته کتل، وی دا د آسماني کتاب حافظ را روان دی، دته آسماني کتاب یاد، دته تورات یاد دی، دا د انجیل حافظ را روان دی، دا د زبور حافظ را روان دی. خلق به ډېر په تعجب نظر کو ویلا پیغمبر دی دته آسمانی کتاب په یادو یاد دی. نو آسمانی کتاب به صرف پیغمبر ته یادو. نن الله ستا بچي د هغه کتاب حافظ کو چې د کوم کتاب حافظ به صرف پیغمبر. نن الله ستا کور کې د آسمانی کتاب حافظ پیدا
دا څومره لویه خبره ده چې ته دې بچي ته ګورې او خوشحالېږي. شکر دې دې بچي سینه کې مې آسماني کتاب پروت. دا آسماني کتاب به صرف انبیاو ته یادو. نن الله زما په کور کې د آسماني کتاب حافظ پیدا. دا دومره لوی احسان دی د الله د طرف نه د آسماني کتاب حافظ جوړېدل.